بل چیز دی هغه طول البلد. څه شی؟ طول البلد. طول البلد دا هم خطوط دی یا دوایر دی. که شمال نه تر جنوبه هلې جو خط دی، او که شمال نه جنوبه بیا د جنوبه د شماله جو دایره ده. ٹھیک ده؟ او دا شمالا جنوبا دوایر دی او دا کره ارض تقسیمی مشرق او مغرب دی. ٹھیک شولا؟ منطقه شرقی او منطقه غربی دغه ته تقسیمی. دا طول البلد چې دی د محتوی دا ټول دوایر عظیمه دي. د عرض البلد مبدا خو خط استوا او د طول البلد مبدا څه شی دی. ٹھیک ده؟ نو په دې کې د هغه یونانیانو د وختونو په دې کې اختلاف را روان دی او د هغې د دې ځمکې په باره کې دوی داسې تصور کو چې دا ګول کره نه ده بلکې دا پلیټ دی. ځمکه څه شی دی؟ ٹھیک ده؟ لکه فراشه راغلی دی که نه، والارض فراشه دی چې وي دا پرش دی، وي دا یو پلیټ دی. اوس دا په بادي النظر سره پرش دی، فی الواقع هغه فلیټ نه دی بلکې هغه څه شی دی؟ کره ده. او قرآن پاک چې مونږ ته ذکر کوي خو زمونږ د محاورې او زمونږ د هغې سترګو د لیدلو مطابق راته ذکر کوي که نه، په ظاهر نظر سره پرش دی. نو دوی به هم ویل چې دا فرش دی او د دې مبدا یا منتها چې ده نو دا هغه جزایر خالدات ورته وایي. جزایر خالدات وي دا د دې مبدا ده او دا د ځمکې اخري سر دی. د دې نه اخوا چې دی نو بیا صرف اوبه دي، تک تور سمندر دی، بحر اوقیانوس ورته وایي. د دې نه اخوا نور اوبه څه شی شته، نور آبادي یا وچه شته نشته. بس دقه د ځمکې انتها ده، اخري ځای دی. حضرت عقبه ابن عامر رضی الله عنه په دې کې آسونه ورچولی وي. وی دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دې بحر اوقیانوس ته بحر ظلمات هم وایي. پوه شوې په دې معنا سره چې اخوا که لاړ نو تشې تیرې دي، ګوره وچه بیا په نظر راځي هغه نه. دا تقریبا د 1545 پورې دا یو نظریه چلیدله چې یاره دا ځمکه داسې یو پلیټ دی او د ابتدا یا انتها چې ده نو دا په جزایر خالدات شوي ده او دقه چې ده نو دا د طول البلد دپاره دی مبدا ګرځولې وه. زموږ مسلمانانو کې البیروني یا الادریسي دي چې څومره نقشې جوړې کړي دي نو د دې کې هم د طول البلد مبدا یې دغه جزایر خالدات ګرځولي. بیا وروستو پکې مسلمانانو یو رای دا ورکړه چې یاره او څه نقشې به هم جوړې شوې چې مبدا د طول البلد دا د مکه مکرمه شي. ٹھیک شولا؟ او بیا خاص کر کعبه چې ده چې په دې کوم طول البلد تللی دی نو دا د مبدا وګرځي. ځکه دا ام القرا ده که نه، ام القرا اصل القرا، اصل البلاد، د ټولو بلادونو اصل دی، نو دا د مبدا وګرځي. خو لیکن دنیا بیا هغه قبول نه کړه دومره. ٹھیک ده؟ او جزایر خالدات دا مقبول هغه مبدا وه، د دغې نه نقشې ټولې رایج وې په دنیا کې چلیدي. په 14مه صدۍ کې 1545-44 په دغې وختو کې د انګریزانو داسې خیال وکړو چې دا هند چې څومره دی لکه هندوستان شو، پاکستان، افغانستان، دی ټول ته په شریکه دې ته به هند وي. ٹھیک ده؟ دا هند د دې په څه طریقه موږ اختیار کړو چې موږ د دې په وسایلو باندې قابض شو. په دې کې هر قسمه وسایل خدای پاک وافره پیدا کړي. ٹھیک ده؟ موسمونه د دې اعلی دي او هر قسمه موسمونه پکې شته، 12 موسمونه دي که نه او دغه رنګې معدنیات پکې هر قسمه معدنیات دلته شته. ٹھیک ده؟ نور هر قسمه سیزونو نه استعدادونه پکې خدای پاک د هر شي کېښودلي. دې انګریزانو دا کوشش و چې موږ په دې هند باندې قابض شو. نو دې هند ته د وچې لار چې ده هغه خو چېرته راځي نو که په دې وچه موږ هند ته ځو او په لاره کې دنیا عرب پراته دي
ایران دی، عراق دی، یمن دی او سعودي د دنیا ملکونه دا ټول د وچې لار ده. نو که په دې وجه باندې دې ته ځو خو دا قبیلې موږ پرېږدي نه، خو قبایلي زندګي وه که نه، دوی نه موږ بچ پاتې کېدلی شو، قتلوي په ځای. نو دې هند ته موږ په دې طرف باندې ځو، د اوبو په طرف. او په دغه وخت کې د دوی په ذهن کې دا راغلی وه چې دا ځمکه ټوله څه ده، دا ګول ده، کره ده. نو یو خو که بالفرض ونه رسېدو چې پته به ولګي چې یاره دا نظریه او دا سوچ چې زموږ دی دا غلط دی، اخوا سشتی نه اخوا ټول اوبه اوبه دي. او که ورسېدو هند ته په دې بل طرف د وچې په طرف لا نه وړو بلکې په دې بل طرف باندې ورته لاړو، نو بیا به هغه زموږ دا سوچ چې مونږ کړی دا کوم فکر مو ورکړی دی چې یاره دنیا چې ده دا کره ده، نو دا سوچ او دا خیال او نظریه به زموږ ټیک وي. او هند ته هم ورورسېږو. د دغې ځای نه یو سړی را روان شو، هغه ته به وي کولمبس. څه به یې ورته وي؟ کولمبس. لوی یو ټیم د ده سره خپل را روان شو. او دا یار راتلو راتلو دې نقشې کې دومره ښکلې نښې وې، دې کې دا نومونه صفا ورکړي. دا هنده بهرحال دې کې پاکستان وختي به کوم ځای کې و، انډیا پکې راښکاره که دا ځای دی که نه، دا دی دې خوا وګوره. دی د دې ځایونو نه را روان شي. دا ځای څه دا یې خیال و چې د دې نه اخوا نوره دنیا شته دی نه، دا ټول اوبه اوبه دي. او په دقه دا اختتام یې په دې باندې شوی. د دې علاقو نه دا مراکش ښار چې دی په کوم نقشه کې بعضو کې د اردو نومونه لیکلي که نه، هغې کې چې ووینو سبا پته ورته ولګي. مراکش دی او د هغې سره اوس ورته کینري آیلینډز دی ورته لیکلي، جزیرې دي وړې وړې. نو د دغې کینري آیلینډ نه دا کولمبس خپل ټیم سره په کښتۍ کې کېناسته او را روان شو. را روان په میاشتو میاشتو د سفر یې وکړې، خو دا یار چې و نو دی راونه رسېد د دې ځایونو نه. دی هندوستان ته راونه رسېد، هند ته راونه رسېد، بلکې دی په لاره کې هغه دا امریکا ده. ټیک شوله؟ دا امریکا په دغه وخت کې لا نه وه دریاب شوې. نو دی دلته په دې امریکې په دې براعظم کې دلته یو ملک دی ویسټ انډیز ورته وي. دی دغې ویسټ انډیز دا جزیره ده، دا ویسټ انډیز دی دقې ویسټ انډیز باندې دا وچه یې ولیدله. نو چې دغې ته راورسېد نو ده ویل چې دا زه هند ته راغلم او د هند د خلقو دوی څه صفات هغه معلوم کړي چې یاره د دې خلق توري دي که نه، داسې خویونه عادتونه وغیره مختلف څیزونه یې ورله هغه معلوم کړي وو د مخکې نه. دی دغې ویسټ انډیز ته راورسېد او هلته چې وکتل نو هلته هم ټول کریزګل دي ټیک شوله، تور ټول. نو چې وایي کتل چې دا هم حقه خلق دی مونږ چې کم کتو، نو ده دا دعوه وکړه چې دا زه هند ته راورسېدم. دا څه ته راورسېدم؟ هند ته. ټیک ده. د ده پسې بل یو ټیم وروستو را روان شو، هغې سربراہ چې و واسکو ډی ګاما و. څه شی و؟ واسکو ډی ګاما. دیم انګریز و او دی انتها ذهین سړی و. دی چې را روان دی په لاره باندې، نو دی امریکې طرف ته نه دی تاو شوی، بلکې دی داسې تللی دی هغه په دې ځایونو کې داسې ځان ایستلی دی. او د افریقا څه ده؟ د افریقې کې دا اوس ورته غالبا جوهانسبرګ وي او هغه ورله رجاء صالح نوم کېښودلو. دې ښار ته دی راورسېد، دغه یې وچه اول ولیده. پوه شوې؟ اوس دی چې دغې ځای ته لا نه و رارسېدلی، په دې بحر اوقیانوس کې دا
ډیر لوی سمندر دی په لکاو زرګاو کیلومتره میله په سفر دی نو په دې سمندر کې دته خپل چې کوم ټیم ورسره و ملګري وو دوی ورته وویل چې موږ وګورئ بالکل دغه تللی کولمبس تللی مړ به یې چېرته په اوبو کې بالکل اخوا ګورئ وچه نشته دی دا فکر ستاسو غلط دی ټول اوبه دي عمر لکه روان یو عمر له به دقې اوبو کې روان یو نو موږ در سره مزید نور ځو نو دا دور هوښیار سړی و ده چې څومره لار باندې دی راتلو نو د ستورو په مدد سره به د هغې طرف نقشه ځان سره جوړوله د ستورو مشاهده به د شپې ګوره دی نه به یې ځان د لارې نقشه هم جوړوله که واپسي راځو نو چې په دقې نقشه باندې واپس بیا راشو په سمندر کې ټولې سفر یې دقه د ستورو په مدد سره په هغې ځان ته لار سیټ کوي نو هغه نقشه چې ده چې پوه شو چې زما سره دا ملګري ځي نه نو نو ده ورته وویل په دې غټو لانچونو کې بیا وړې وړې کښتۍ ورسره هم وي پکې ده ورته وویل ما ته دا وړه کښتۍ پرېږدئ زه دلته پاتې تاسو ځان واپس ځئ خو زه واپس کېږم په یو حال باندې نه هغوی دقې ته تیار شو چې موږ دنه واپس کېږو که ته نه واپس کېږو موږ ځان وژنو نه تو ځان لیونی شوی دماغ دی خراب دی د دې چې چل وکړه ده چې کومه نقشه جوړه کړې وه ده په یاد هم یادوه ویشلوله اوبو ته یې ورته ځئ ځان واپس ځئ پوه شوې پې که نه نو هغوی سره خو بلکل څه پته باندې بیا نه پوهېدل چې اوس دې نه به اوس څنګه ځو که په کومه نقشه باندې چې به مونږ واپسي کوله نو هغه نقشه خو دته څیرې کړه ورتاو یې کړه اوبو ته نو اوس دی هم نه شو وجلی ځکه که دی یې وجلی وی دوی بیا په اوبو کې څه کول اشی دته یاد و او نقشه چې هغه یې ضایع کړه دوی بیا مجبوره شو د ده سره هغه روان شول نو چې لږ وخت سفر یې وکړو نو دغې خطا شو کیپ ټاون ورته وي دقې او دغې ځای دغې وچې ته دوی راورسېدل او دغې ته یې ووایي چې هغه رجاء صالح یعنې د دې نه اوس زموږ امید پیدا شو چې ځمکه شته وچه شته نه موږ چې کوم نظریه پیش کوو چې ځمکه دا ارض چې ده نو دا کره ده نو دا خبره هم زموږ یقین ته رسېږي او وچه شته دی پوه شوې دغې ځای وچې ته چې دوی رالل نو دلته دې واسکو ډیګام وایي چې دا ګوره هند نه دی موږ چې د هند کوم هغه صفات او د هغوی کوم حالات مو مطالعه کړي دي که نه دا ځای نه دی نو مخې ته به نور هم تګ کوو خو یو امید خو ردی پیدا شو دا ملګري ورسره مخې ته نور هم روان شول آن تر دې چې هند ته دوی راورسېدل خو په هندوستان باندې کوز شول دې ځای نه بیا تللي او راغلي او بیا هغه په منځ کې پکې دوی دغه ویسټ انډیز امریکا هغې ته هم ورغلي بیا د دې کولمبس سره هم تعلق جوړ شوی د هغه سره هم خط کتابت دی او که دا زمانه کې هر قسمه هغه ربط ورسره قایم شوی دی نو هغه ته یې ویلي دي چې وروره ته هند ته نه یې رسېدلی هند ته موږ راورسېدو او تا بله علاقه دریاب کړې بالکل دغه هم یو وجه وه دنیا ته معلومه نه وه او تا معلومه کړه خو کم از کم هند نه دی پوه شوې او هغه پې د مرګه پورې کلک و چې نه دا زه هند ته راغلی ټیک ده هغې ته هم هند وي ښه زمونږ دې ته هم هند وي خو دې ته مغربي هند وي او هغې ته مشرقي هند وي ویسټ انډین داسې راځي یعنې مشرقي هندوستان او دې ته هغه ایسټ انډین وي یعنې مغربي هند پوه شوې دا بې د مرګه پورې په هغې باندې قایم و واپس شوی نه دی خو لیکن په حقیقت کې هند ته هغه رسېدلی و نه هند ته دا بل بیا راورسېدلی پوه شوې په دې خبره باندې دا بیا تاریخ موږ د تاریخ په باره کې چې وایو چې لا نصدق ولا نکذبو چې د کم تاریخ تصدیق قرآن و حدیثو کې شرع وکړي په پټو سترګو وایو چې نصدقو او چې د کم تاریخ او د کم تاریخ شرع تکذیب وکړي نو په پټو سترګو به وایو چې نکذبو موږ داسې تاریخ دی نه منو او چې د کم تاریخ نه شرع هغه خاموشه وي د هغې په باره کې به دا نظریې چې لا نصدقو ولا نکذبو نه یې تصدیق کوو نه یې تکذیب کوو ځکه زموږ تاریخ د دروغو نه هم ډېر ډک دی ډېر شی دروغ په دې کې لیکل شوي د دې کولمبس په تاریخ کې دا دي چې زه دغې ویسټ انډین ته ورسېدم
دلته ما د مسلمانانو عبادت خانه لیدلې د منارې دغه یې پکې ورکړی چې مناره ورکړي جومات یې لیدلی دی دا په تاریخ کې دا لیکلی شوي چې امریکا چا دریاب کړي کولمبس دریاب کړي حالانکې کولمبس په 14مه صدۍ کې د دې دعوه کړې او تللی دی ورته او مسلمانان نه کوم وخت نه هلته جومات او مسلمانانو ځای ته به کله مسلمانان تلي ستا له آبا و اجداد لا پیدا نه چې صحابه دي که تابعین دي که تبع تابعین هغوی ورته ورسېدلي په څه طریقه ورته ورسېدلي الله ته پته ده ٹھیک شو نا دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے کہ په هر دور کې ورته دي خو دنه مخکې ورته مسلمانان رسېدلي یا صحابه یا تابعین تبع تابعین کار څوک ته دي پوه شوې چې دې هند ته راورسېد نو د دې نه خو دا خبره یقیني شوه چې دا ځمکه څه ده ګول ده کره ده دغه یو بحث د هغې ورځې نه شروع شو چې جزایر خالدات مبدا نه ده د ځمکې دا تاسو د طول البلد مبدا غسې نه دا خو مبدا خو نه ده پوه شوې بې نه دا منتها ده ځکه چې کوم مبدا یا قوم منتها مې بیا که نه نو دا نه مبدا ده نه منتها ده بلکې مخې ته نور هم وچه ځمکه شته پوه شوې او دا وچه ځمکه راغلې بیا دې ځای ته رارسېدلې ده دا ځمکه راغلې خو لیکن په دغې باندې مزید څه کار پې ونه شو چې دوی د طول البلد مبدا ختمه کړی وی جزایر خالده ده او بله نوې هغه بنیاد یې ایښی وی وروستو په 1884 کې بیا په امریکا کې په واشنګټن کې په دې باندې یو اجلاس د دغې فلاسفرانو فلکیینو شوی دی او په دغې کې دوی بیا دا مقرر کړې ده چې په لندن کې زمونږ د ټولو نه یو غټ هغه رصدګاه وه د دوی د دې فلکیاتو د مختلفو څیزونو د مشاهداتو د تجربو یو دفتر یو لیبارټري وه نو چې په دې ځای باندې دا کم او په هغه وخت کې ورسره مسلمانان ورسره چېرته اوس هغوی خو په هغه ټول شي خو هغوی قبضه کړی وه که نه نو یاره چې زمونږ په دې رصدګاه باندې دا کم ځای تللی دی دا کم خط تللی دی نو دا به مبدا وګرځو او په هغې باندې هغې اتفاق وکړو بیا یې پرې نقشې جوړې کړې او تر اوسه پورې حقه نقشې چلېږي نو زموږ دا نقشې چې ټولې دي نو دا او دغه علاقه چې وه د دوی دا رصدګاه دا کوم لیبارټري چې پکې وه دې ته ګرین ویچ یو کلی وه ده دی نوم و ګرین ویچ ټیک ده نو په دې چې کوم خط لاړ نو بیا یې ورته تخفیف یې پکې وکړو ګرینیج څه ورته وایي ګرینیج وایي چې دا خط چې دی دا به د طول البلد مبدا وي اوس په ګرینیج باندې چې کوم خط دی دا صفر طول البلد دی لانګیچیوډ چې ورته وایي انګریزي کې ورته لانګیچیوډ وایي موږ ورته طول البلد د دې نه بیا یو طرف ته مشرقي طول البلد دی او بل طرف ته مغربي بیا دا طول البلد دا کرښې چې دي ټیک ده نو دا هغه و دې کې دا دی 180 10 صفر دا دی پوه شوې یورپ دلته دا په دې ای د لندن پوه شوې پې دا د لندن یو کلی دی دا ګرینیج په دې باندې چې دا صفر طول البلد دی دا څه شی دی دا صفر طول د دې نه یو خوا د دې ځای نه دا ته دې نه کولا وکړه دا د شو څه شو صفر دا ٹھیک ده د دې نه یو خوا 180 او بیا دې خوا 180 دا ټوټل خطوط چې دي دا 360 دي ټوټل خطوط څومره دي 360 دي 180 دي چې خطونه جوړ شوي 180 دي چې او که ته جوړې دوایر وې نو طول البلد ټول دوایر 180 دي خطوط دي 360 دي او دوایر څومره دي 180 نو عالمی وقت چې بیا دی هغه دوی د دې خطي ګرینیج موافق چې کوم اوقات یې ایستلي دي دقې ته عالمي وقت وایي دې ته څه وایي عالمي بیا د دې نه چې کوم ملک په کوم ځای باندې واقع دی نو کوم طرف ته او په کوم په څومره درجو هغه ملک والا وایي زموږ طول البلد دا دی ټیک ده لکه زموږ پاکستان چې دی دا په مشرق طرف ته د خطي ګرینیج نه په 75 باندې واقع دی
پوه شوې. اوس زموږ دا علاقه ده په 72 باندې ده پوه شوې. خو هر یو ملک ته ځان له معیاري طول راغستی دی چې دا به زما د ملک سټینډرډ ټایم چې کوم وي معیاري وخت دا به زه د هغې مطابق به د دغې خپل معیاري طول مطابق به هغه معیاري وخت خپل روباسم. نو زموږ دې ملک ته څه نه اخستی دی 75 پوه شوې پې. اوس دا نور چې دی دی چې طول البلد کراس کوي که نه نو دی په 1 ګنټه کې 15 طول البلد کراس کوي. څومره 15 نو چې 75 طول البلد دی کراس کوي نو څومره ټایم به لګي 15 5 75 نو زمونږ او د لندن کې چې کم ټایم وي نو 15 ګنټې به ورنه زمونږ فرق وي. هلته چې په صفر باندې دی نو چې 75 طول البلد دی خو راشي نو الو به زمونږ سر له راشي که نه او 75 طول البلد دی په 15 ګنټو کې توی کوي. نو چې په لندن کې کم ټایم دی نو زمونږ ټایم به 15 ګنټې د هغې نه مخکې لکه دلته اوس دي 20 منټه 9 بجې پوه شوې. نو 15 ګنټې شاته لاړ شه 20 منټه شپږ 20 منټه 15 20 منټه 4 20 منټه 3 20 منټه 2 په لندن کې به 20 منټه 2 بجې پوه شوې. هلته 20 منټه 2 دي نو زمونږ د هغې د عالمي وقت سره به مونږ 5 ګنټې جمع کړو. که خیال کړی دا موبایل څوک په ټایم کې GMS ورته لیکلی جمع 5 ورته لیکلی که GMS معنا دا ده ګرینویچ مین ټایم. G نه ګرینویچ او د M نه مین او د T نه ټایم ګرینویچ مین ټایم. د ګرینویچ هغه عالمي وقت دا یې سره چې مونږ 5 جمع کړو زمونږ وقت په دې راوځي. نو مبدا د طول البلد وګرځاو خط ګرینیج او د هغې مطابق چې کوم وخت روباسو هغې ته عالمي وخت وي ټیک ده. بیا دې هر چا ځانله یو طول البلد چې کوم د دې ملک په مرکز باندې تلی و نو هغې ته معیاري طول البلد مقرر کو د هغې مطابق خپل ملک معیاري وخت یې روباسو. او بیا زموږ د منځونو د روژې د دې تعلق د معیاري وخت سره هم نه دی د دې تعلق د مقامي وخت سره دی. د څه سره دی په کراچۍ کې چې د ماښام بانګ ووي زموږ ورسره 20-25 منټه فرق دی. دلته خو موږ روژه نه ماتو پوه شوې بې که نه فرق هم دی ورسره ډېر شي چې زموږ په دې ځای کې ماښام ټایم غروب د شمس وشي هلته به روژه ماتو. نو د احکاماتو تعلق بیا د مقامي وخت سره وي او د ملکی حالات او معاملات تعلق د معیاري وخت سره او د عالمی معاملات تعلق د عالمی وخت سره. لکه زموږ پاکستان او یو بل ملک په منځ کې مثال پاکستان او چین دواړه یو معاهده وکړي پوه شوې نو هغه لیکل شي نن سبا ارڅه هغې ته تاریخ ولیکي. اوس عالمي تاریخ بم بیا وایو ټیک ده. یو مقامی تاریخي زموږ د شپې په 12 بجې بدلیږي کم عیسوي دغه چې یو عالمي تاریخي نو عالمي تاریخ پکې لیکل شي او عالمي وخت پکې دي. که مثال په طور دغه کې د شیخ رشید په ګړۍ کې څه ټایم دی پکې نه لیکي چې د یار په ګړۍ کې څه ټایم دی عالمي وخت سره پوه شوې. عالمي وخت پکې لیکل شي عالمي تاریخ پکې لیکل شي نو عالمي معاملات په عالمي وخت کوي معیاري ملکی معاملات په معیاري وخت کوي. یہ خبروں کی راضی پاکستان کا سٹینڈرڈ ٹائم ہوا چاہتا ہے معیاری وقت 8 بجے ہے پوښې به او احکامات تعلق د مقامی وخت سره دا سره به د مقامی وخت سره ٹھیک ده. اوس دا طول البلد یو د خط معلومول او یو د خپل زاویه معلومول چې زما د علاقې طول البلد کرخه کومه یو تللی ده دا کرخه ده که دا ده که دا ده کمه ده ټیک شوله دا معلومه او دویم دا چې دا تللی ده نو دا د خط ګرینیج نه په څومره درجې ده نو هغه زاویه هغه درجه یې معلومول د دې دواړو د معلومولو طریقې پوه شوې مختلف طرق دي ډېر ښې طریقې دي او دې طول البلد ته دې ته خط نصف النهار ورته وایي. څه ورته وایي؟ خط نصف النهار چې زموږ طول البلد له د پاسه
کله نور راورسي نو زمونږ دلته د پیکس د غرمې ټیم وي مکروه ټیم یې باقي مونږ نه کېږي پوه شوې پې نو په ځمکه چې فرض کړي نو طول البلد دی که د دې ځمکې د پاسه د بره په اسمان کې فرض کړو نو نصف النهار دی بیا ورته څه وي نصف النهار نو چې دې د پاسه راورسي نصف النهار ټیم پوه شوې دې لپاره بیا ساده طریقې دي او د دې آلاتو په ذریعې سره یو ساده طریقه دایره هندیه ورته وي په هغې سره به خپل نصف النهار او مختلف نور ډېر شی فواید پکې هم دي د ماسپښین وخت د مازدیګر وخت نور څیزونه معلومول دغه به بیا کو ژوند و مرګ مخکې نه شو نو سبا به انشاءالله ووایو ټیک ده بس دی